रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसनह व लअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत लतश्ताक़ु इला सलासतिन अलिय्यिन व अम्मारिन व सलमाना रवाहु अत-तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मुहतरमो, इज़्ज़तमंदो, मशरानो, हमजोलो, माशुमानो, मुहिब्बीनो, आशिकानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, 1447 हिजरी इस्लामी काल द्वयम म्याश्त सफ़रुल मुज़फ़्फ़र नन द हगे दियारलसम औरज़ दा। इलाहल आलमीन द ज़मुंग उस्तासो टोलो मोमिनानो मोमिनातो मुसलमानानो टोलो ला इलाहल आलमीन द इबादातो द इताअतो तौफ़ीक़ रखा। सुमरा ख़ताए गुनाहुना नाफरमाने मुंगो तासो नशिवी दी इलाहल आलमीन द मुंग तदागी माफ़ी होगा। नन पतेरा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जुमे मुबारकी पे दगे वरज़ बांदे पे यो डेरा खुंदवरा मौजू बांदे इजहार ख्याल कोमा क़ुरान करीम और द अहादीसो मुबारको पढ़ना की यो सहाबी दई चे शायद द देन वड़ांदे बतासो द हगी सिर्फ नुम औरेदलई और ख़ास मौजू बयान नन माखपला इरादा दावा चे चूँकि दा सहाबी 37 हिजरी के 37 वो उम्दग सफ़रुल मुज़फ़्फ़र म्याश्त की 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बांदे दागे वफ़ातम शवै दे
او ډیر جلیل القدر صحابي دی، یعنی دومره فضائل د دغه صحابي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي او عجیب عجیب الفاظ باندې چې انسان حیران پاتې شي. او دا صحابي د الہ العالمین د طرف نه تقریبا 15 آیاتونه د په فضیلت کې نازل دي، د په بارک نازل دي. الله تعالی او ډیرو کم خلکو ته داغي هیستوري او داغي معلومات بزیم چې وی او ابم ډیر کم وی. نن سبا خو مسلمانان مونږ او تاسو په دنیادارۍ کې مشغول یو ډیر زیات، نو د یو صحابي هیستوري څوک ګوري؟ انسان فرایض واجبات هغه نه ګوري چې زما اوستا روزمره معمولات دي، نو یو صحابي هیستوري هیڅوک هم نه ګوري. د زمونږ د اسلام یو هیرو دی، نبی علیہ السلام باندې ډیر ګران دی، هغه صحابي دی سیدنا عمار ابن یاسر رضی الله عنه. چونکه په دغه سفر المظفر کې په 9 سفر المظفر باندې نن خو 13 دی او دا 4-5 ورځې وړاندې 9 سفر المظفر باندې په 37 هجری کې په جنگ صفین کې علی رضی الله تعالی عنہ په ملګرو کې دی وو. علی رضی الله تعالی عنہ سره یا بی پناه محبت عمار ابن یاسر او جنگ صفین کې بیا د مبارک شهید شو په 37 هجری کې په 9 سفر المظفر باندې په 93 سال عمر کې او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ډیر په اول کې فرمایلی و، ډیر په اول کې هغه قصار تکوما چې هغه وخت بڅنګي افسوس نبی علیہ السلام ویلی ویحک یا ویح عمار، ډیر افسوس ته په عمار باندې تقتله الفئه الباغیه چې یو گمراه او د دین نه یو لری گمراه یو فرقه او یو ډله بدی قتل کوي. اغینا دا یاد لري مراد هیڅ کله سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک هیڅ کله اغینا مراد نه دی چې کوم خلق غلطه تشریح کا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عمار با په دغه جنگ کې دغه ډله کې خلق جنت ته او الله تعالی بلی، عمار به خلق رب تعالی بلی او دا نور خلق به خلق جهنم تعالی بلی. دا سیو گروه بدای شهید کئی. دیر یو مستانا یو محبت نډک تذکرہ د عمار ابن یاسر دا رضی الله عنه چې دا د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ علیہ السلام په خاص محبینو کې په صحابو کې یو دیم دی په د ذات باندې چونکه ډیر خلک یې نه پیژني او زبدام وایم چې پکار د چې د مبارک تذکره وشي په منبر باندې د تذکره پکار د چې وشي او د چې کومه کارنامې دي د او نبی علیہ السلام مبارک ور سره کومه مینه کړي دا، حالانکه د مبارک غلامو پلار یو غلامو مور یې چې داغه زمانه سمیہ رضی الله تعالی عنها په دین او په اسلام کې د ټولو نه اول شهیدا په اول شهادت باندې رسیدلی چې داغه نه مخکې په اسلام کې شهید نو هغه مور د عمار ابن یاسر دا سمیہ رضی الله تعالی عنها مبارکه. پلار مبارک شهید، رور مبارک عبد الله ابن یاسر شهید، خپل پلار یا یاسر ابن عامر مبارک هغه په خپل باندې د کفارو د مظالمو د تکلیفونو د وجه نه شهید. دا په حضور مبارک باندې ډیر ګرانو، په علی رضی الله تعالی عنہ باندې ډیر ګرانو، په مونږ اهل سنت و جماعت باندې ځکه ډیر ګران دی او په ټول صحابه کرام مونږ باندې ډیر ګران دي، اهل بیت علیهم السلام په مونږ باندې ډیر ګران دي. او چون کې دغه میاشتې سره دغه صاحب تعلق دی زه په هغې باندې څو چند خبرې ورته کوم. ټولو نه اول
عمار ابن یاسر رضی الله عنه د په بابت کې تقریبا په قران کریم کې 15 آیاتونه نازل دي 15 دا ډیر کثرت ته دا ډیر کثیر تعداد دی ټولونه اول یو آیات ته الله فرمای ما په خطبه کې ما آیات وی الله فرمای والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر الله فرمای اکبر لو كانوا يعلمون دغه آیاتم عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ علیه السلام دغه بابت کې دا نازل دی او هغه نزول چې تاسو د دیو ګورئ تفسیر خازن او نور تفاسیر تاسو ګورئ عمار ابن یاسر عبد الله ابن مسعود فرمای عبد الله ابن مسعود دا چې کومه خبره ارته کوم دې تقوق دی دا خبر زده کوي عبد الله ابن مسعود فرمای هغه صحابي دی رسول الله مبارک د په بابت کې فرمای عبد الله ابن مسعود په بابت کې چې د کوم حدیث مان روایت کا داز ما خپل امت لپاره خوخ دی خپل امت لپاره ما هغه روایت خوخ دی چې کوم معنا عبد الله ابن مسعود روایت کا او نبی علیہ السلام فرمایي که څوک هغه قران زده کوي چې الله نه نازل دی او ثابت څنګه نازل دی دا قران عبد الله ابن مسعود نزد کړي رضی الله عنه دا ډیر معصوم پیغمبر علیہ السلام مبارک په خاندان کې رالوي شوی دی او د عبد الله ابن مسعود باندې به هر صحابي ډیره خوندوره تذکره د ټیم نی خلکو به دا ګمان په د باندې کا چې دا د حضور علیہ السلام د خاندان فرد دی د خاندان یې دومره ډیر با معصومتوب کتاب راته عبد الله ابن مسعود دغه دا صحابي ډیر زیات په خپل جلیل القدر دراوی عبد الله ابن مسعود په خپل باندې د شان لایق دی دی فرمایي عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله عنه چې ابتدا بالکل چې حضور مبارک اعلان نبوت وکړ څنګه اعلان نبوت وکړ او په ابتدا کې ډیر خلکو ایمان راوړاو یو ایمان راوړلو یو اظهار د ایمانو دا سختو ایمان ډیر خلکو راوړاو پټ اظهار یې نه کړای خو صرف اور صرف اوه کسان داسیو اوه کسان عبد الله ابن مسعود فرمایي چې څنګه ایمان راوړ ایمان پسې ډاری کې د کافرانو په وړاندې اظهار کړای دی دا به د هغه زمانې دومره تکړهتوب وکنه دومره تکړهتوب چې ته سوچ هم نشي کولای چې چا به د ایمان اظهار وکړ اوه کسانو په اوه افرادو کې عبد الله ابن مسعود فرمایي چې یو فرد د عمار ابن یاسر یو فرد یې پلارو یو فرد یې مور و عبد الله ابن مسعود فرمایي درې واړه داسي چې پلار یې هم اظهار د ایمان کړه یو مور یې هم اظهار د ایمان کړه یو او عمار په خپل باندې په هغه اوه کسانو کې وو چې چا په اول کې ایمان راوړی شي الله جل جلاله په قران کې السابقون الاولون ټکای هغه لپاره استعمال کړی دی چې په اول کې چا ایمان راوړی او په ایمان باندې ډایرک اظهار هم کړی تکلیفونه مصیبتونه دغه ټولو خبرو ته غاړه خود دا عبد الله ابن مسعود فرمای رضی الله عنه چې په هغه اوه کسانو کې یو صحابي عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ او دومره تکلیفونه ورته ملاو شو چې مور مبارکه خو یا ابو جهل خبیث په نیزو باندې دغه نوم غوټي سره په دغه نیزو باندې دومره اوواله چې مبارکه په ځای باندې شهید شو او بدن نه دا ویني روان شوی او دا ټول ازمکه په هغه باندې لمده شو او بده رده کنزلی هغه مرته وکړي او په اسلام کې اول شهیده سمیہ رضی الله تعالی عنها د مبارک مور و هغه شهید شو بیا یاسر د پلار مبارک هغه شهید شو بیا عبد الله ابن یاسر د ضرور هغه شهید شو او د مبارک فرمایي چې ز کتابو لیکلي دي چې نن چانه پښتنه وشي عام طور باندې داسي چې په اسلام کې ټولو نه سخت پچا باندې راغلي زمونږ استاد په زبان باندې نوم سیدنا بلال حبشي رضی الله عنه هغه ډیره خدای یاد لرا
که په صحابو کې د ټولو نه زیاتې سختۍ ټولو نه زیاتې چې هغه سر فهرست دی او د بلال حبشي نه هم نمبر وړی دی او د بلال حبشي نه مخکې په نمبر باندې دی په سختۍ او تکلیفونو کې هغه په علماو په نیز باندې هغه عمار ابن یاسر دی رضی الله تعالی عنہ چې د بلال حبشي صاحب نه د صہیب نه دا چې څومره صحابه کرام مظلومان ډیر دي د ټولو نه زیات تکالیف او مظالم کچا برداشت کړي دي هغه عمار ابن یاسر برداشت کړي دي او بیا دای بچی دی په اور باندې به پروتو په اور باندې او په تودو شګو په تود ریګ کې به دی په ابتدا اسلام کې اسلام او ایمان یې قبول کو اظهار یې وکړه چې زه مسلمان یم که څوک څه کولی شي کوي به یو خانداني بیک ګراونډ خاندان دی غلامو او په هغه زمانه کې به غلامانو ته ډیر کم سپک نظر باندې کتنه شوه څه داسې نه چې ګوندې خاندان او افراد او دی وجنه ایمان اظهار وکړه چې د خلکو مجمع ورسره مال ورسره دولت ورسره دا یو شی هم نه ورسره او تکړهتوب هم دې ته یي نرتوب هم دې ته یي چې تا سره افراد نه تا سره مال نه تا سره خاندان کسان نه تا سره چې نور اسباب د بچخت او د حفاظت نه او په ذات باندې غلامي او رسول الله باندې ایمان راوړي او اعلان وکړي چې ما پر رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی دی دې ته نرتوب یي او دې ته بهادري او دې ته تکړهتوب یي نو دې مبارک فرمایي چې زه به په اور باندې او زه به په تودو شوګو او په ریګ باندې سملولی یوما یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وی چې ما باندې تیرېده حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه اور ته وی یا نار کونی بردن علی عمار کما كنت بردن علی ابراهیم ای اورا زما په دغه عاشق عمار ابن یاسر باندې داسې یخشه لکه الله تعالی جل جلاله چې په ابراهیم علیه السلام باندې اور څنګه ګلی ګلزار کړایو او چې بیا براغی اوایلو تکلیفو نبی علیہ السلام مبارک به دغه سر مبارک او پګیره مبارک کې ولا لاس اوه نو خدای خبر چې عمار ابن یاسر تبعد دغه لاس وهلو په وجه باندې کوم لطف کوم خوند ورته ملاویدا او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل اصبروا یا آل یاسر فان موعدکم الجنه اے د یاسر خاندانا عمار ابن یاسر صبر وکړه په دې تکالیفو باندې استاد ځای جنت ته تب په آخرت کې جنت لذي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ډېر سختي او چې کله عمر ابن خطاب په دور خلافت کې د کوفی گورنر شو بیا عمار ابن یاسر سے 21 مہینے یا 2 کاله د گورنری وکړه او بیا الته په ځمکه باندې څه مسله رااله چې بصره دا یو علاقه و تنګ وا کوفه دا یو علاقه و دا ډیره زیاته وسیوه بصره والا خبره وکړه چې یاره کوفې نه لږه ځمکه مونږ له راکړی چې بصره لږه فراخه شي کولاو شي او د مبارک هغه فیصله وکړه د کوفې گورنرو عمر فاروق سے په زمانه کې او بیا د کوفې خلک راوچت شو عمر فاروق لراله زمونږ ځمکه یې په بصره کې ور شامل کړه او مونږ خفیو د مبارک ورته فرمایي چې زه دغه هودینا زه معزول کېږم او دغه هوده زه پرېږدم په دې کې دومره لانجې او خبرې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ معزول که ختم یې که خو تاسو وګورئ چې د مبارک دا هوده پرېښوده دا څه لانجې او کیسې دي او خبره به ته د خیر دپاره کوي بیا به چې چرتم دی عمر فاروق لیده نو دومره عزت یې ورسره و چې دا خبره به ورته کوله چې ته چې معزول شي خفه خو نه یې که نه چې چرته به دی مبارک ولیده دا خبره به ورته کوله چې ته خو که معزول ته خو خفه نه یې دی ورته قربان چې کله تا زه مقرر کړم په تقرری باندې زه نه وم خوشحاله نو په لرې کېدو باندې به څه خفه شم دی ورته فرمایي چې زه مقرر شم زه نه وم خوشحاله نو چې یو انسان په تقرری باندې خوشحاله نه وي نو چې انسان لرې شي نو په هغې باندې به څوک څه خفه شي ورته چې ما ته هېڅ خفګان نشته دی مبارک ډېر عظیم شخصیت ډېر لوی شخصیت دله به یې چې دی په ابتدا د اسلام کې داسې اذیتونه او تکلیفونه یې ورله ورکړي وو چې په اوبو کې به دی مبارک په ګرمو اوبو کې به دی مبارک ډوب که په ګرمو اوبو کې او په ریګ باندې او په اور باندې دی مبارک با دومره تکلیف کې مبتلا شو چې خولې نه به یې کله کله داسې الفاظ وواته چې هغه به کفري الفاظ وو د کفر الفاظ به او یو ځل داسې وشو دا پسې چې کوم آیات دی الله فرمایي من کفر بالله ګوره
دا دویم هغه آیات ته چې الله جل جلاله اطمینان ورکړی عمار ابن یاسر لا ورته فرمایي ته مؤمن ته مسلمان پتا کې هیڅ شک شبهه نشته هغه ذات او شخصیت چې رب لا یزال په عرش باندې د ایمان تصدیق چې دا مؤمن مسلمان دی الله فرمایي او دغه آیات بیا نازل شو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان او دا شکل دا آیات نازلېده د مبارک فرمایي چې زی په ګرمو اوبو کې زی غوپه کړم او ډیر زیات یې غوپه کړم ډیر زیات چې د سړي ساه خپشي او بیا په اور باندې او بیا په سکروټو باندې مبارک فرمایي چې کله به زما ملا په ګرمو اوبو کې لنده وه او زه به په سکروټو باندې څملولمه وایي چې ما هغه ملا به داسې زغ غوندې اواز وکړه دا لون سیز داسې زغ غوندې اواز کوي ما به د خپلې د ملا د چربۍ بوی په پوزه باندې محسوساوه دی مبارک فرمایي دا په ویلو کې اساني دي او په اورېدو کې اساني دي خو دا عملی توګه باندې دا خبرې دا اسانه خبرې نه دي چې انسان د خپل ملا د وازګي بوی او आवाज محسوسي نو دی فرمای عمر فاروق مبارک په زمانہ کې زناستما او په ملا باندې زما یو څادرو او هوا رااله او هغه څادر یې زما د ملا نه اوچت ک چې عمر فاروق رضی الله عنه د زما د دغه ملا هغه هيئت هغه شکل یې ولید چې ټوله کوتی داغي او په یو عجیب انداز باندې زما د املاوه چې معنی تپوسو کو یاسر مبارکه د املا کیفیت د خو ما وسولید دا څنګه املا ده چې دا وخه پوری نشتا سرمن پوری نشتا روغ ځای په دې کې نشتا د مبارک ډیر خسته جواب ولور کړه ډیر خسته جواب اور ته فرمای عمر فاروق سے مبارکه نور څه نشه مرته ویلای صرف دومره برته وایم چې دا د رسول الله د مینې داغونه وي دا د نبی علیہ السلام سره د هغه وخت د محبت داغونه وي چې دا د زما په ملا باندې دي او مال به دغه کافرانو اذیت راکا او مال به تکلیف راکا رسول الله نه واوړه او دین نه واوړه قرآن نه واوړه توحید نه واوړه بس دا داغونه چې ته کوم ګوري دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغې مینې او د محبت داغونه دي د هغه ټکي دي چې دا د زما د ملا پوري دي او دا به ځان سره زه وړمه نو دی مبارک فرمایي چې یو ځل ډیر یو سخت کیفیت کې وم ډیر انسان دی به تقاضی بشر انسان خامخه یو حد دی یو اندازه ده چې یو شی حد نه واوړي انسان بالکل داسې شي چې بدحاله شم او زما والد سے بیا شهید کړه زما مور یې شهید کړه او ما لراله نو ما د خولې نه څه کفري الفاظ وواته اوس نبی علیہ السلام مبارک د مبارک تصدیق کتا سو واورې څومره لوی شان دی دا نو چې کله بعض صحابه کرامو هغه کفري الفاظ واورېده ډایرک راله پیغمبر علیہ السلام مبارک لا نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله مبارکه عمار ابن یاسر مبارک کافر شو ځکه چې هغه الفاظ هغه د کفرو هغه خو صرف په زبان باندې انسان بدحال شي ما او تا ته خو کې انسان یو معمولی یو کانه روچت کو گزار را باندې کوي مو وایا کلمه د کفر وایم نو مو تابع وایو وشتلو قتلو په اور باندې سملول دی دا خو مو تا تصورم نشو کولای د دې خبره دا خلک پریکټیکلی تور باندې هر شي دی غاړه ای خو دی چې کله صحابي راغی رسول الله ته فرمایي عمار ابن یاسر کافر شو کفر یو ک نبی علیہ السلام سور ته فرمایي هغه پیغمبرو چې هر څه خبرو د خلکو زړونه الله خبر کړو را روان وخت نه الله خبر کړو الله علم ور کړو او ته فرمایي اے صحابو نا عمار ابن یاسر کافر شوی نه دی تاسو ته پته نشتا خلکو زړه د ایمان نه ډکی عمار ابن یاسر زړه ایمان نه ډک دی عمار ابن یاسر وینه د ایمان نه ډک ده عمار ابن یاسر غوخه د ایمان نه ډک ده عمار ابن یاسر پلی اډوکی د ایمان نه ډک دی رسول الله ورته فرمایي یعنی تر دی حد پورې چې د چا به زړه ایمان نه ډکی عمار ابن یاسر کافر کېدی نشي بلکې د هغه زړه د هغه لحم په حدیث کې راغلی د هغه غوښه د هغه اډوکی د هغه پلی د هغه سرمن نبی علیہ السلام فرمایي دا ټول د سر نه وخله تر خپو پورې الی قدمه تر قدم پورې رسول الله فرمایي دا د ایمان نه ډکه ده نو چې د چا زړه د چا وینا او د چا اډوکی رسول الله فرمایي د چا سرمن او د چا غوښه لحم
دا د ایمان نه ډکی. رسول الله مبارک فرمایي دا انسان کافر نشي کېدی. او بیا چې کله سختیونه مبارک خلاص شو، عمار ابن یاسر رسول الله مبارک لراغی او چې حضور مبارک لراغی ورته فرمایي قربان ډیر بد شو، ډیر بد شو. اوس په دې ټیم کې چې ما او تارا شو ډیر بد شو، نو هغه بد څه شو دا به بیانو چې مالې تکلیف راکړه، زه په اور باندې سملولمه، زه په ګرمو اوبو کې ډوب کړمه، په ما باندې په سینه باندې درانه درانه کاړي کې خو نه دا ورته نه ویلي رسول الله مبارک ته. حضور مبارک لراغی فرمایي قربان بد شو، بد څه شو؟ ورته یې چې زما په هغه بدحالۍ وخت کې خولې نه کفري کلمات وواته، هغې غم دی را سره، زه بالکل بده. نبی علیہ السلام ورته فرمایي زړه د څنګه دی؟ زړه ورته فرمایي یا رسول الله ایمان نه ډک دی، ما زړه مطمئن دی. چې کله دا خبر ورته وکړه رسول الله مبارک ورته فرمایي خیر دی، په دې حال کې خلک عمده وایي، په دې حال کې خلک عمده وایي. الته جبريل علیہ السلام مبارک عرش نه راغی، الله جل جلاله قرآن آیات راوړ. الله څه فرمایي؟ من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. الله فرمایي یا رسول الله عمار ابن یاسر ته وایا هیڅ خبره نه ده چا که زړه په ایمان باندې مطمئنی او چا زړه د ایمان نه ډکی او بالکل هغه ته خوف نه او په زبان باندې د هغه کفري الفاظ جاری شي، عمار ابن یاسر ته وایا دام ایمان دی. الله فرمایي هیڅ خبره نه ده. دغه آیات پسې آیات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الله فرمایي آیا هغه کس چې شپې ما ته ولاړي، د شپې زما عبادت کا، ټوله شپه په ذکر کې تیری، ټوله شپه په فکر کې تیری، ټوله شپه الله ته په قیام کې تیری، ټوله شپه الله ته په سجود کې تیری. یا رسول الله مبارکه صلی الله علیه وسلم آیا دا کس د عام خلقو برابر دی؟ رب میں ورته فرمائی نه دی برابر. دغه آیات کریمم کا نازل دی سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ په بابت کې نازل دی. ډیر آیاتونه تر 1500 پورې آیاتونه عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ په بابت کې هغه الله جل جلاله نازل کړی دي. په اوایلو کې په ابتدا کې د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه سره شریک شوی دی. او بیا تاسو صاحبانو دینه اندازه ولګوئ. یو حدیث ارته بیانوم د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په بابت کې. ابو سعید خدری فرمایي وی چې زه حذیفه رضی الله عنه زه هغه ملاقات لرالم، ما ورته فرمایل ابو سعید خدری چې تاسو سره یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه حدیث ما ته بیان کړه. ما داسې اوریدلی تاسو سره یو حدیث دی. حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ابو سعید خدری رضی الله عنه اے ابو سعید خدری هغه حدیث واورا چې کوم حدیث ما سره دی رسول کریم آقا علیه الصلاۃ والسلام، او هغه حدیث دا دی ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کو فرمایل چې کله د فتنو دور شي، فتنه، فساد، اختلافات، تکالیف، نبی علیہ السلام راته فرمایل تاسو قرآن په طرف باندې لاړ شئ. دا قرآن د فتنو نه د حفاظت یو کلا ده، تاسو د قرآن په طرف باندې لاړ شئ. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ابو سعید خدری ته فرمایل چې دې نه پس ما یو سوال وکړ نبی علیہ السلام نه، یا رسول الله مبارکه که د قرآن کریم مبارک نه پسم څوک اختلاف وکا، قرآن په طرف باندې لاړ شو داغې نه پسم څوک اختلاف وکا، زه چا سره شم؟ زه کوم طرف باندې لاړ شم؟ بیا کوم جماعت سره یو ځای شم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل دا حذیفه ابو سعید خدری ته فرمایي رسول الله راته وی چې فرمایل چې بس ته په جماعت کې ابن سمیہ ګورا، ابن سمیہ زوی د سمیہ دی فرمایي چې زما ورته مونږ چې ماتي نوم واخلا چې زه نوم واورم، بس په جماعت کې ابن سمیہ ګورا چې ابن سمیہ په کوم جماعت کې دا جماعت په حق باندې حذیفه رضی الله عنه دغه جماعت سره یو ځای شه.
ما ورته وفرمایل یا رسول الله مبارک دا ابن سمیہ څوک دی؟ چې ما ته وفرمایل عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ. بس چې دی په کم جماعت کې ته هغه جماعت سره ملګری شي. مبارک عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ. او بیا دا غي نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وی چې تا به یو باغی جماعت بستا قتل کړي دا او اخیری خوراک به دستا پي. نبی علیہ السلام ورته فرمای اخیرانه خوراک به دستا پي په به اوس کې او داغه نه پس به ته شهید شي. خدا ګوره یاد لري دا په ذهن کې هر سره واچوي. خلق غلط تشریح ارته کوي، خلق غلط توضیح ارته کوي. خلق چرته حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا چکم نور خلق دی نعوذ باللہ من ذالک چې دا کوم باغی گروه او جماعت ته د دې تفسیر په هغه سره کا حاشا وکلا دا بالکل دین سره خیانت ته، دا د حدیث او تشریح سره خیانت ته. دغه جماعت نه سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت نه مراد چې کوم عمار ابن یاسر هغه یو ځان له بحث دی. ټول صحابه کرام عادلان دي، ټول صحابه کرام یو بل سره مینه او محبت ساتي او د هر صحابي په خپل ځای باندې فضیلت او مقام دی. صرف عمار ابن یاسر چند فضائل دغه سفر المظفر کې په نو سفر المظفر باندې وفات کېدو په بنیاد باندې چې چرته ما نو بیان کړي او ډیر یو جلیل القدر یو صحابي رسول دی. څنګه چې امیر معاویہ رضی الله عنه ډیر جلیل القدر صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی، داسې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ډیر جلیل القدر صحابي د پیغمبر علیه السلام مبارک دی. نو دا هغه صحابي دی چې کوم جماعت کې دی رسول الله ورته فرمایي چې بس هغه جماعت سره شه. او بیا خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه مبارک فرمایي چې ما یاسر چې دی عمار ابن یاسر سره څه سخت تلخ کلامی رااله. خالد ابن ولید رضی الله عنه دا سپه سالار وو، دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې چیف آف آرمی او په هغه زمانه کې او د فوج د خاندان نو ډیر یو دلیر او یو تکړه صحابي خالد ابن ولید. د مبارک به فرمایل چې علی شیر خدا تا خدای پاک جل جلاله او رسول الله مبارک شیر ویلای دی، شیر خدا. دا ډیره لوی خبره ده، ډیره لوی. خدای مبارک به فرمایل کنا چې کما ته خدای پاک خپل پیشو ویل وای کنه پیشو شیر خو ډیره لوی خبره خپل پیشو یې مراته ویلې وای. دا څنګه مچ کافرانو نه خزر اوستی دي د فرمایل داسې به ما د کافرانو خزو وینځي کړي وای. دا د دومره دلیر صحابي وو چې ما ته خدای خپل پیشو مو وای کنه کافر برانه پزمکه باندې پاتې نشي. خالد ابن ولید دا لک جذباتي صحابي و ډیر فوجي وو. نو دای مبارک فرمای عمار ابن یاسر سره ما لګه تلخ کلامی رااله. د ډایرک راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لورته فرمای خالد ابن ولید رسول الله مبارک باندې دام ډیر ګرانو ځکه چې د اغرور تکل چې د ایمان نور وړای دا ډیر اوخيار صحابي وو. نو نبی علیہ السلام مبارک د خالد ابن ولید سی ورور ته چې خالد ابن ولید سی خو ډیر اوخيار صحابي دی، د ایمان څنګه نه راوړي دی په کار د چې ایمان یې راوړی وي د غوندي اوخيار او پوي سړی بیا د مبارک چې د ایمان یې راوړ د نبی علیہ السلام په صحابو کې شامل شو. ډیر جنگونه رسول الله مبارک سره او ډیر په صحابو دور کې. عمار ابن یاسر راغی رسول الله ته شکایت وکړه. رسول الله مبارک سره عمار ابن یاسر ناس ته شکایت ورته کوي نبی علیہ السلام مبارک پر لته والی سر مبارک یې ټیټ کړی داسې څنګه چې انسان مراقبه کا او ناستی. خالد ابن ولید پس راغی په دې دوران کې یو څو تیزی خبره ورته وکړه چې ته رسول الله مبارک لول رااله او دا غزما وستا په منځ کې خبره واو غریب خو مبارک داسې او عمار ابن یاسر چې داسې د خاندان څخه افراد یې نو بس څه خبره براله ډایرک به رسول الله مبارک لراته هغه هر څو رسول الله مبارک بیام سر مبارک نه روچتاوه د مبارک ول आवाज ورکه حدیث الفاظ داري چې عمار ابن یاسر ورته فرمایي چې الا تراه یا رسول الله مبارک ته د خالد ابن ولید خبرې ناوري ورته دا ماته ته ناوري. نبی علیہ السلام مبارک باندې ټول ګرانو بس فرفع النبي صلی الله علیه وسلم رأسه بس په دې خبره باندې رسول الله مبارک سر اوچت کا. خالد ابن ولید ته متوجه شو الفاظ یې ورته فرمایل تاسو هم واورئ سورته من عاد عمار عاده الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. خالد ابن ولید سے مبارک استغفل خوخره اوس ما یو ټکی واوره چې عمار سره چا دشمنی وکړه رب سره دشمنی وکړه او چې عمار سره چا بغض وکړه رب ور سره بغض وکړه.
نور استا خوخه ورته ایم صحابي و د مبارک فرمای چې بهر مسجد نه راووتم عمار په انتظار باندې ناستې م چې کله به راوځي چې رضا یې کړم کله چې د مبارک راووته او د مبارک خالد بن ولید فرمای چې ورته شروع شوم په سوالونو باندې او په معافی باندې هغه مبارک م تر دې پورې چې ځان نه رضا ک راتوي خندل رضا شو بیا مې ځان سره عهد وکړ چې زب عمار ابن یاسر تنن نفس هیڅ هم نه وایم نو چې چا رضا دا د رب رضای او د چا بغض دا د رب بغضی او د چا عداوت دا د رب غداوتی دا داسې انسان څومره لوی شخصیت دی دغه انسان له رب لا یزال څومره کمال او څومره فضیلت ورکړی او تاسو بیا دا خبره واورئ اخیرنۍ خبر ارته کومه کله چې مسجد نبوي شریف جوړېده د هجرت نه یو شپږ میاشتې اوه میاشتې بعد مسجد نبوي شریف چې کله جوړېده صحابه کرامو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارکو فرمایل چې تاسو خختې یو خخته او څوک څه شی او څوک څه شی دا راوخلی دلته راوړئ نبی علیه السلام مبارک به په خپله باندې کار که په خپله باندې نو هغه زمانې داسې خختې نه وې لګا د دې زمانې داسې غټ ګټونه به غټ که تاسو چېرته مدینې منورې له تلي تاسو وګورئ د هغې په عمارت کې غټ کاڼي لګېدلي صحابه کرام فرمایي چې حضور مبارک په دغه حکم باندې با هر صحابي یو خخته راخیسته یو خخته وی چې عمار ابن یاسر په خپل څټ کې دوه خختې کېښودې واحد دی په ټولو صحابو واحد دی چې په څټ کې بیا دوه خختې پرتې وي دوه خختې به راخیسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله ولید حضور مبارک ورته خپل ځای نه راوچت شو ګیره مبارکه د عمار ابن یاسر په ګډ کې ګډمنه سر مبارک یې په ګډ کې ګډمن نبی علیہ السلام مبارک راغې صحابه فرمای او دا سر او دا ګیره مبارک داسې ولوت سندل پاک یې کړه مخ مبارک داسې ول پاک ورته عمار ابن یاسر مبارکه چې ما حکم وکړ چې یو خخته راخلې ته دوه ولې راخلې تم یو راخلا ورته فرمای قربان دا یو خخته د زما او دا یو خخته د ستا ورته فرمای ته به خخته نه راخلې دا یو د زما خخته ده دا یو د ستا خخته ده ته به کینې ته به نه راخلې دا ستا هغه ډیوټي چې کومه ده دا زه سر ته رسوم چې ته کینې ته کار وایي چې نبي علیه السلام مبارک بیا ځان ته نږدې که ډېر محبت یې ورسره وکړه ډېره مینه یې ورسره وکړه او بیا دا الفاظ ورته ووي ویح عمار تقتله الفئة الباغیه دغه خبره یې ورته وکړه چې یاره دا به زما په امت کې داسې کسان دي راځي به هغه بیا شهید کوي بیا د مبارک تر اخیره پورې الله سره رسول الله مبارک سره دین سره هغې سره وفا کړې ده علی شیر خدا رضی الله عنه په خپل باندې امام ترمذی په ترمذی کې دا حدیث روایت کړی په خپل باندې فرمایي علی شیر خدا فرمایي كنت جالسا عند النبي صلی الله علیه وسلم چې زه خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ناستم فاذن عمار ابن یاسر اجازه وغوښته په دروازه کې راغی علی شیر خدا فرمای زناستما چې عمار ابن یاسر اجازه وغوښته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څورته فرمایل فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اذنوا له تاسو عمار ابن یاسر له اجازه ورکړئ ورته وایي چې راشه چې کله راغی را نږدې شو علی شیر خدا فرمای نبی علیه السلام ورته فرمایل مرحبا بن طیب المطیب مرحبا دی خوش آمدید دی پاک او پاکیزتا خیسته صحابی تا خکلی صحابی تا زما محبت کون کی صحابی تا دا خوش آمدیدی اغا تا دا مرحبائی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ مبارک دغه القابات لور کړی دي چې ته طیبی ته مطیبی پاکمی پاکیزمی او بیا حضور علیہ السلام فرمائی الحق مع العمار والعمار مع الحق حق به همیشه د پاره عمار سره عمار به همیشه د پاره حق سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی یو جلیل القدر صحابی زمونږ ټول صحابه کرامو سره د هر چا یو خپل منصب دی یو مقام دی او آخرکار په 37 هجری کې سفر المظفر په میاش کې 9 سفر المظفر جنگی صفین علی رضی الله تعالی عنہ په معیت کې داغه په ملګرتیا کې هغه سره او
په جنگ صفین کې د مبارک اخیر کې کتابونه لیکي چې شودیا په جنگ صفین کې اوسکل چې څنګه اوسکل صحابه کرامو ته فرمایي چې ما تخپل محبوب علی السلام مبارک خبره را یاد شوه چې ما ته یو فرمایل چې ستا اخرنه خوراک پي بس ما دینه پس نور زندگی نشتا او چې وی فرمایل چې الحمدلله زب سبا آقا علی السلام خپل ملګرو سره ملاويږم او په 93 سال عمر کې تاسو ګوره 93 کال عمر کې ما ته ګرځېدې نشو په 93 کال عمر کې جنگي صفین کې علي رضی الله تعالی عنہ په محبینو کې او هغوی سره د مبارک په سفر المظفر په دغه میاشت 37 هجری 9 سفر المظفر باندې شهید شو. الہ العالمین دا په هغوی باندې کرباو عرباو رحمتونه نازل کا په ټولو صحابه باندې الله کرباو عرباو چې رحمتونه نازل کا په اهل بیت باندې د خدای پاک کرباو عرباو رحمتونه نازل کا. دا هغه هستی دي چې د دوی تذکری د دوی حالات زندگی دا ګوري په دې باندې انسان په ایمان کې ور سره اضافه وشي روحانیت د ایمان ور سره زیات شي او پته ورته ولګي چې زمونږ د اسلام هیرو د زمونږ د اسلام دومره غټ غټ خلک په دین اسلام کې تیر دي. الہ العالمین دا څومره وفات شوي مسلمانان دي په ټولو باندې رحمتونه نازل کا. مونږه محبت ته الله تعالی اهل بیت علیهم السلام او صحابه سره پیدا کا. زمونږه حشر دم الله تعالی اهل بیت علیهم السلام او صحابه کرام سره وکا او مونږه اخیر خاتمه بالایمانم الله په محبت او رسول الله په محبت او د اهل بیت او د صحابه په محبت باندې الله تعالی زموږ استاد او اخر خاتمه وکا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یوزل درود پاک رسول الله مبارک باندې وای. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك سنة